کوي هغوی ته هرکلی وایو او خپلو ټولو کتونکو ته هم وایو چې راتلونکي ژوند د ده چې کوم دی نو هغه ښکلی شي او بیا به د دراني صاحب چې کوم دی سلیم دراني صاحب چې هغې استاد دی نو د سکول استاد دی زمونږ مشر هم دی زمونږ مشر هم دی د دې ځای د کمیټې هم مشر دی پکار چې مشتاق تورنځی پکې موجود راغلی و جي ښه راغلی و هغه ته څه دغه تقاضا وه بس نن ورځ د هغه د خوځېدو نه وه خو تقاضې دي دغه نو پکار چې هغه هم راغلی خو ګرانو کتونکو دعا ورته کوې زمونږ هم ورته دعاګانې چې راتلونکي ژوند دی ښکلي شي او ګوره د تقدیر چې کوم دی که نه د یو نوی ژوند شروع شو نو دا د دې ښځې په تندي کې وي نو انشاءالله راتلونکي ژوند به د ښکلي وي پیر علي خان صاحب هم راغلی الخدمت والا چې کوم دی نو مونږ سره ټول ناست دي نو صدام صاحب صدر صاحب چې کوم دی موجود دی حیات هم موجود دی شکیل هم راغلی دی د کمیټه جنرال سیکرټري ټول دی هغه نشته نو بس ابتابلي صاحب ملګري خو ټول خدالي سره راغلي او دغه هم راغلی که نه ساګر صاحب هم راغلی ساګر صاحب راغلی دی خو زموږ امیدوار صاحب چې کوم دی په ګلپاټۍ او ولباټۍ سید ظفر علي شاه صاحب زمونږ سینیر صحافي هم دی کارمنګار هم دی او تجزیهکار هم دی نو موږ د ټولو صحافیانو برادرانو سیاسي خلکو برسر عبدالله صاحب او حاجي عبدالله صاحب صدر عباد عبدالله صاحب او نور مېلمانه هم را روان دي چې زموږ د غریبخانې ته تشریف راوړي د زړه د کومې د هغوی مننه کوو شکریه ادا کوو او الله پاک دې پکې خیر او برکت واچوي ډېره زیاته مننه شکریه ګرانو کتونکو ابتابلي یو ملنګ سړی او دا د غربت د چې الله نه پټېږي که نه هغه د انسان نه دي پټول پکار او موږ دا وایو چې خلک به څه وایي موږ دې دا سوچ وکړو چې الله به څه وایي نو ابتابلي چې کوم دی خپل یو محنت وکړو او دغه محنت په وجه چې کوم دی نو نن الله پاک پې رحم وکړو خو دا د هغه خپله مینه چې وه نو نن تورمزال هم ورته لاس په نامه ولاړ دي او صحابیان هم ورله چې کوم دی نو ټول راغله او سجاد علي تورنځی چې د فلم ترجمان دی نو هغه هم زموږ سره دلته کې موجود دی نو به تاسو نه ساګر صاحب د دعاګانو اپیل کوو ښه چې راتلونکي ژوند خوشحاله کړي خان صاحب یو جهان مننه د ټولو